یاتی بغتتن اچانک مرگ انسان تراش جب انسان افسوس کہ یا اللہ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المفترض بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المتقدر بالقدرة هو الله الأول هو الله الآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله فإن قيل لكم فمن الله فقولوا الله 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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال عليه الصلاة والسلام حملة القرآن أولياء الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزیزانو دا الله جل جلاله نعمتونه دومره زیات دي قرآن کې الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله وایي که زما د نعمتونو شمیرم شروع ک تاسو شمارلم نشي حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه و فرمایل وی دا الله نعمتونه خو ډیر زیات دي خدا الله چې څومره نعمتونه دي دا عام دي هر چا له الله ورکړي دي خود و نعمتونه د الله ډیر زیات خاص دي دا نعمتونه خدای هر چا له نه ورکړي په هغه کې یو کتاب الله دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عزیزانو زموږ تاسو دا را جمع کېدل دا معمولی جمع کېدل نه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحبت او مجلس کې به یو صحابي حاضرېده او د نبی علیه السلام به خدمت کولو د الله د رسول په زندګۍ کې ټولو کې لوی خدمت حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی د یو طریقه او دستور د چې بکله په کور کې ختم وک د قران د ختم په موقع باندې د چم گاوند خلک به راجم او دوی ته بیا فرمایل وی ګوره دا د قران د ختم موقع ده او په دې موقع باندې الله پاک سوال قبلې الله په داسې موقع باندې سوال رد کینا په موت باندې الله پاک فضل وک داسې مجلس کې الله پاک حاضر زما محترم او دا مجلس د الله پاک ډیر زیات خوښ دی الله ته ډیر زیات محبوب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل وی چې کله الله پاک اراده وکي چې یو علاقه ته عذاب ولېګم دا علاقه ولا نیست او نابود کم الته وګوري بعض ماشومان دوی د قران تلاوت کی قران زده کوي مدرسې پکې جمعهونه الله وی د دې خلکو د وجینا زخپل عذاب موقوف کم دا عذاب زورستو کم عذاب نه نازل زما محترم په دې راتلو باندې موت خوشاله شو الله پاک په مونږ باندې فضل وکړ د دې بچو دعا تلاسو چتول الله خالی نه واپس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من ختم القرآن فله دعوة مستجابه کله انسان د قرآن ختم کړي د ختم په موقع باندې د سوال الله قبلې الله د دعا قبلې او دا قرآن خدا الله کتاب دی او الله جل جلاله قدردان ذات دی د ټول قرآن سره د یو بسم الله دومره لویه مرتبه ده الله پاک څومره نبیان پیدا کړي هر نبی د خپل زمانه لوی ولی لوی عالم لوی مبلغ او لوی د دین خادمي په دې انبیو کې حضرت عیسی علیه السلام دته الله بعض ناشنا صفات ورکړي په دې صفاتو کې یو صفت د کشف القبور
کله چې به قبر ته وکړه پته به ورته لګېده چې دې انسان ته په قبر کې دننه عذاب ملاویږي که د سره د راحت معامله کېږي. په یو موقع باندې دی وایي زه را روانم، حضرت عیسی علیه السلام وایي ما یو قبر وکړه چې ډېر زیات معذب دی، ډېر عذابونه ورته ملاویږي، ډېر زیات په تکلیف کې دی. څه وخت بعد بیا په هغه لاره زما تېرېدلو شو چې ومې کتو ډېر زیات په نعمتونو کې زه حیران شم. الله نه مې پوښتنه وکړه یا الله دا سړی څه وخت مخکې ډېر زیات په تکلیف کې نن ډېر زیات په راحت او په سکون کې دی، دا څه معامله وشوه؟ د څه د وجې تا د ګناه معاف کا، د جرم معاف شو، عذابونه ختم شو؟ وی الله راته وفرمایل دا سړی ډېر زیات ناکاره، ډېر زیات فاسق فاجر ګناهګار سړی، خو چې دی کله وفات کېده د وفات په وخت کې ځان پسې یو وړوکی بچی پرېښودو. د بچی ابتدا کې د خبرو کولو قابل نو، خبرې کولی نه شوې. دا پلار ما د خپلو ګناهونو د وجې نیولی، نن د بچی د دې قابل شو چې جومات ته تللی شروع کړ، عبادت خانې ته تللی شروع کړ او د انجیل سپاره د هغې یادولی شروع کړ. نن د یو ټکی زده کړ بسم الله الرحمن الرحیم. الله فرمای وی دا بچی په دنیا کې زما نوم اخلي او خلکو ته وی شروع کوم د هغه الله په نوم سره چې په هر چا مهربان دی، ډیر مهربان دی. الله وی مال حیا راغه بچی خلکو ته اعلانونه کوي چې الله ډیر بخون کې دی او پلار ولا ما قبر کې نیولې په یو بسم الله مې ولا پلار وبخښه. زما عزیزانو دا قرآن دا ډیر د برکتونو کتاب دی، دا د الله جل جلاله کلام دی. قرآن کې الله پاک د دې کتاب تعارف کوي. الله فرمای و انه لتنزيل رب العالمین، دا د رب العالمین د الله د طرف نه نازل شوی کتاب دی. نزل به الروح الامین، د جبرئیل علیه السلام په واسطه سره الله نازل کړي. حضرت جبرئیل هغه فرشته ده چې الله د پاکي بیان کړي ده. یو ځل پیغمبر علیه السلام ته حاضر شو، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمای وای اے جبرئیل په قرآن کې الله ما ته فرمای چې اے زما محبوبه ته ما د ټول عالم د پاره د مختلفو عالمونو د پاره رحمت ګرځولې، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، د ټول عالمونو د پاره ما ته رحمت ګرځولې. زما د رحمت ته څه خیر در رسیدلې، څه فائدہ در رسیدلې؟ وی جبرئیل علیه السلام ورته درخواست وکړه د الله محبوبه ستا د نبوت او رسالت او د رحمت نظم مستفید شوه. حضور ورته فرمای هغه څنګه؟ و یا رسول الله اول د خپل ځان باره کې مې اعتماد نو، په ځان باندې مطمئن نو، پته نه لګي د الله باندې زما مقام او مرتبه بسي. پتا باندې مې یو کتاب وروړو د الله د طرف نه، په هغه کتاب کې الله زما تعریف وکړ چې دا جبرئیل مطاع ثم امین، دا د الله پنځ په اسمانونو کې مرتبه ده سده چې د دنه څوک مخ ګرځینا، د الله پنځ دا ډیره امانتګر فرشته ده، محبوب فرشته ده. وی دا خیر تا نه ما ته ورسید. دغه جبرئیل په واسطه سره الله وی ما دا قرآن نازل او نازل د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سینه باندې دي. زما عزیزانو یاد ساتي د قرآن د وجه د علم د وجه الله مو تعالی فضیلت راک. په قرآن کې الله پاک فرمای ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الله فرمای وی مونږ انسان له عزت ورک، مونږ انسان له شرافت ورک، په مخ د ځمکه په وچه په لمده باندې مونږ د انسان عظمت د لوی مرتبه بیان کړ. امام غزالی رحمت الله علیه به فرمایل وی الله پاک مونږ له د عزت په څه باندې راکړی دی، د عزت په کمی خوبي باندې الله پاک راکړی. کدا خوبي الله پاک زموستا چې کم تعریف فرمایلی دی، وی دا تعریف که د زیات قوت د ډېرې بهادرۍ او د شجاعت د وجې بیا خو د انسان حق نو چې الله په قرآن کې تعریف کړو. ځکه فإن الاسد اشجع منهم، و یو زمری خو د انسان نه ډېر زیات قوي وي، د انسان نه زیات قوت والی، الله د زمری تعریف ولی اونک. بیا به فرمایل که شرط الله پاک د انسان تعریف د خوراک سکاک د وجې نه کړی، نو یو سنډا یو غوی دا خو د انسان نه ډېر خوراک کوي. فإن الثور آكل منهم بطنا، دا خو د انسان نه ډېر زیات خوراک کوي. په کار د بیا الله د سنډا د غوی د میخې تعریف کړ، د انسان تعریف الله ولی وکړ. بیا به فرمایل که دا د خواهشاتو د تکمیل د وجې نه تعریف فرمایلی. بیا به امام غزالی سے فرمایل فإن اصغر الاصافیر
اقوا منهم فی الصفات یو وړو کې چنچنک د انسان نه زیات د خپل خواهش په تکمیل باندې پويږي نو انسان تعریف الله ولې وک خپل به فرمایل لم يحمد الا بالعلم لم يفضل الا بالعلم الله صرف د علم د وجه د تعریف وک صرف د قران د وجه د دې پوی د وجه الله پاک د تعریف فرمایلی دی او زما عزیزانو علم وېسته زمون مولوی صاحب سے فرمایل وی علم دا هغه سیسته ویل کیږي کم چې د قبر د سوال جواب کې زما مددگار شي په قبر کې به د الله فرشته تفوس کوي من ربک ستا رب سوکو ستا پالون کې سوکو حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی ګوره مونږ په دنیا کې مهنت کوو یو انسان په خارج کې دکان جوړ کی په خارج کې د پلازا جوړ کی د نور اسباب وګرځي زمیداری د پاره پټه جوړ کی حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی دا بهر خموتا ته دکان ښکاری بهر خموتا ته گاډي ښکاری کورونه ښکاری خو په زړه کې دنه د دغه دکان د دغه پټي د دغه اسبابونه د کېدو یقین د انسان په دې زړه کې روز تر ورځې زیاتی وې دې چې کله بیا مړ شي د دنیا نزي نو د مال دولت د دنیا اسباب ته ټول پاتې شي او په دې زړه کې کم غلط یقینو دا یقین دې ځان سره قبر ته یوسي بیا د الله فرشته چې د تپوس کوي من ربک ستا پالون کې سوکو نو په قبر کې بیا چالاکی چلے دی نشي د دې سینې شو کوله چې په زړه کې یوسي په خلبل سووي التدا سینې شي کېده قبر کې چې سي په زړه کې د هغه مطابق به جواب ورکړي نو مولوی صاحب سے فرمایل وی علم دی سیستوي چې په قبر کې د سوال ماته جواب وخی مانه به زما رب تپوس کې من ربک ستا پالون کې سوک ستا یقین پچا باندې د پیغمبر علی السلام صورت مبارک ورته ښکارا کړی شي ما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي باره کې د څه خیال دی ستا رسول او پیغمبر سوک ستا دین سو طریقه دې سوا ژوند دې تیر کړی څنګه زما عزیزانو دا د قران علم دا د الله وخت چې کم تعریف الله پاک زما او تاسو فرمایله دا د دنیا د اسباب د وجه نه دی دا د قران د وجه نه دی په قران باندې الله پاک ممتاز ول فضیلت راک او زما عزیزانو د دې بچو قدر او قیمت خو به د قیامت پورز الله پاک موتا ته دا قران داسې صدا بهار رڼا ده دا داسې ناشنا باغ دی چې د دې خیرونه په دنیا کې الله پاک انسان ته نصیب کی ما تاسو ته گزارش وکړم د یو بسم الله د الله پنځ دومره لوی قیمت چې د پلار بخنه په الله کوي زمون په دې تصوف او د خانقاه په میدان کې یو ډیر لوی سړی تیر شوی بشر ابن الحارث الحافي رحمت الله علیه مشهور په بشر حافظ صاحب سره دن یو ځل چاته پوسوک وی حضرت تعالی الله دومره لوی مرتبه درکړي چې بعض اوقات زمون شک شي چې دومره لوی نوم خو الله پاک انبیاء ول ورکړو دومره لوی عزت ته په څه باندې میلاو شو دی ورته په خپل جواب کې وی دا محض د الله پاک فضل وشو خو واقعیا داسې و وی یو ځل په لار باندې را روانو زما د خپو قدم په یو کاغذ باندې پریوت کاغذ می اوچت ک فمسحته پاک می ک چې او می کته پاغي کې د الله نوم لیکل شوی بسم الله الرحمن الرحیم دا په لیکل شوی وی هغه کاغذ می خپل ک او وضعته فی جیبی ځان سره می په جیب کې محفوظ ک دا غنوم می عزت وک وی بیا لاړم بازار ته په دغه وخت کې ما سره صرف 2 درهم په جیب کې وی دا الله په ذات می دی قسمی د دې 2 درهمونه علاوه ما سره نور سونه صرف 2 درهم بازار ته لاړم ډیر قیمتي خوشبو می واغسته د الله په نوم باندې می اولګوله د بسم الله الرحمن الرحیم د دې عزت او احترام می وک وی د شپې چې کله اوده شم په خوب کې ګورم چې د غیب نه ماته आवाज وشو یا بشر ابن الحارث اے بشر ابن الحارث اے بشر حافی دا زمون د نوم عزت وک تا زمون نوم باندې عطر لګول معطر دک الله ورته فرمای نطيب اسمك في الدنيا والاخره په دنیا آخرت کې به مونږ ستانو مروخانه کو ستانو به مونږ معطر کو تا د بسم الله عزت کو الله فرمای زبستا عزت کو زب تعالی قدر او مرتبه درک نو چې د یو بسم الله دا مقام دی د ټول قران به سم مرتبه دا قران د الله کلام دی د الله د ذات نه وته سیس دا د الله خبرې دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به فرمایل کله زما په زړه کې دا داعی او شوق پیدا شي چې زه د الله خبرې وورم قران کولاو دا قران دا د الله خبرې دي
الله سره خپل کلام کول غواړم د مونږ نیت وتړم زما مونږ ته متوجه کېدل دا الله ته متوجه کېدل دي الله سره خبرې کول دي بل زما عزیزانو دا د ختم موقع دا د دې استادانو په مونږ احسان دي مونږ سره خېګنه ده ګنې دوی چې ټول قرآن ورته وویلې دا آخري سورتونه ورته دوی ویلې شو دا دعا ورته دوی کولې شو موت ځان سره په دې خیر کې شریک کو مونږ له د دې خیر نه د استفادې کولو موقع راکړه الله دې دوی له جزای خیر ورکړي زما محترم په خپل قرآن زده کو خپل بچی د الله کلام د پاره وقف کو دا ماشومان بچی د الله په نزد د ډیره لویه مرتبه ده زمونږ یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه د دې یو پیرو خواجه باقی بالله رحمت الله علیه هغه به د طالبانو ډیر زیات قدر او مرتبه او بزلک ډیر زیات عزت او احترام به کو چاته تاسو که حضرت دا معامله صدا و یو ځل په ما باندې داسې وشو یو مجلس کې زما ډیر زیات تعریف وشو ډیر زیات زما مدح وشو د هغه مدح کېدو سره زما په زړه کې تکبر او لوی پیدا شو چیرې زه ډیر لوی سړی زما ډیره لویه مرتبه ده دومره علما زما شاګردان په زړه کې لوی راتلو سره الله خفش ځکه تکبر د الله خوښ نه دی لوی د الله ذات سره خایي پیغمبر علیه السلام فرمای حدیث مبارک مفهوم دی انسان به لوی په څه باندې د پیدایش د غنده اوبونه د پیدایش نه بعد چې کله د مړ شو روح تی اوزي حضور پاک علیه السلام فرمای بیا د جیفه مردار وي او د دې دوانو ترمنځ کله په زندګۍ کې د ګرځي هر وخت ځان سره ګندګي ګرځي د بلوي په څه باندې وکي وې زړه کې لوی راتلو سره الله جل جلاله زما د زړه د علوم او د معرفت او د قران او د حدیث د پوي دا ټول نور اوچت ټول خبر رانه ختم شو و یو کال می مسلسل الله ته اوجړل فریاد می ورته وکړو ډیرو خلکو زما د بار اوجړل په اخره کې ما ته په خوب کې وویلې شو چې تا ته پته شته مونږ ته نه دا معرفت ولې واغست دا قرآن او حدیث هم د نه ولې واغست دا دین او پوی هم د نه ولې واغست ځکه چې ستا په زړه کې لوی راغله تکبر د الله نه دی خوښ عاجزي د الله خوښه ده د بنده چې څومره بندگی سیوا کیږي دومره به الله خوشحالي کی بیا ورته الله فرمای وای دا به اوس تا ته واپس کیږي څنګه د دې د واپس کېدو طریقه دا ده د خپل محلي مدرسې جمعات کې حاضر شه دا واړه ماشومان چې تا د پاره لاس اوچت کی تا ته دعا وکي دا ټول علوم به در واپس کم د دوی جرګه الله فرمای زه خالی لاس نه واپس دا دومره د لوی مرتبه خاوندان دي او زما عزیزانو دا قرآن دا صرف په دنیا کې نه دا په قبر کې په حشر کې همیشه د بار به زمون په کار راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یو مثال بیان کړ دا الله محبوب علیه السلام فرمایل وای ز تاسو نه تاسو کوم یو انسان دی د هغه درې رونه دي او د مرګ وخت راغی صحابو ته حضور فرمای وای د خپل رونه راغواړي یو روري راوغخت هغه ته وای تا ته زما د کیفیت او د حالت پته ده زما د مرګ وخت په ما باندې سخت ده په دې سخت کې به ته زما څه په کار راشي وای دا پیل رور ورته وای چیرې زما او ستا تعلق دا تر ژوند پورې دی کته له مرګ راغی ته وفات شي زما او ستا تعلق ختم زتا نه پیژنم ته ما نه پیژنې زما او ستا تعلق په ختم شي بیا دویم رور راوغواړي هغه ته د خپل کیفیت بیان کی هغه ورته یې زما او ستا تعلق په ژوند کې دی د مرګ نه پس پستا ذکر خیر کوم په دنیا کې به په کار راځم خدمت به کوم دارو درمل به وکم چې وفات شي ذکر خیر به کوم نور سنه شم بیا دریم رور راوغخت هغه ته وای تا ته زما د کیفیت پته ده ته به زما څه په کار راشي هغه ورته زه په زندګۍ کې مستعمل ګرم طالب خیرونه برکتونه در کوم د مرګ نه پس په قبر کې متاثرم حشر کې هم متاثرم تر دې چې په جنت کې د داخل کوم نبی علیہ السلام فرمای وای تاسو ماته وای دې کې کم رور کار آمد دي کم رور د ډیر خیر او د فائدې دي و یا رسول الله دا دریم رور ډیر د فائدې دي پهله دوانه خو بیکاره وخت حضور پاک علیہ السلام ورته فرمایل وای دا پیل رور دا د انسان مال او د دنیا اسباب دي دا دویم رور خپلوان دي دا دریم رور په کار راتلون کې نیک اعمال دا قرآن دی دا د مدرسې محبت دی دا د علماء قدردانی ده دغه شیز به کار راځي حضور پاک علیہ السلام فرمایل یتبع المیت ثلاث
د انسان اتباع د مرګ نه پسم درې سيزونه کوي. حضور پاک علیه السلام فرمایل د عربو دستور دو تر قبر پورې به انسان سره د مال دولت د رشتہ داران خپلوان هر چیز به ورپسې تلو. نبی علیہ السلام فرمایل اهله وماله وعمله خپلوان عمل او د مال دولت درې وانه تر قبر پورې لاړ شي. خدا دوت را واپس شي فيرجعان اثنان دا دوت را واپس شي د خپلوان د دنیا اسباب دا را واپس شي. نیک عمل دا قرآن دا حدیث دا طالب علمی دا مسجد سره محبت د علماء قدر دا ور سره په قبر کې پاتې شي. دا را واپس کیږي نه دا ور سره همیشه د پاره تر دې پوری چې جنت کې داخل کی. زما عزیزان الله جل جلاله د دنیا ډیره مختصر زندگی را کړې ده ډیره لږه زندگی را کړې ده دا قیمتي کو او قیمتي کیږي په څه باندې دا د حضور پاک علیه السلام په کامله اتباع سره پیغمبر علیه السلام یو مکمل پوره دین مونږ تاسو ته اوس پار پوره دین مونږ ته حواله کړ. دا مجلس چونکه د قران دی مونږ تاسو په خپل قران زده او په دې باندې شرم نه چیرې زما دا واړه بچی خو بزه قران زده کوي مونږ مشران خو قران نشو زده کولای. دا زموږ ساسو غلط سوچ دی. د دنیا په باب کې خمدا اونه ویلي پاغي خو فخر کو پاغي خو خوشحالي کو یره دومره عمر میشه خو ګوره اوسم د خپل لاس د خپل مهنت مزدوري کوم د بچو ګټه تناس نیم فخر وکم او د دنیا په باب کې بس مازغم خراب شو مازغم کمزوري شو اوس دین نشو حاصلو. د امام بخاری رحمت الله علیه یو استاد شپږ نبی کاله عمر کې حدیث درس شروع حدیث ویلی شروع سبق از ذکول شروع هر چا به ورته استاد عمر خودمره دی تو خو قران یادول نشي حدیث ویل نشي ستا خو د مرګ وخت تا ته خو مرګ نږدې دی. د الله نظام الله یو سلو شپېته کاله عمر ورک. د امام بخاری رحمت الله علیه غونډه کې سړی ته حدیث واغست پته نه لګي الله چا نه کار کم از کم په دې مجلس کې موتانیت کو چې زه په خپل قران زده کوم په خپل به حدیث زده کوم په خپل به مدرسې ته ځم په خپل به د علماو مخې ته کینم دین به دې زده کوم. زما عزیزان مختصر زندگی الله پاک را کړی ده او مرګ انسان ته اچانک راځي. الموت یاتی بغتتا اچانک مرګ انسان ته راشي. جب انسان افسوس کوي یا الله یو موقع کې دی بل راکه بیا به نیک اعمال کوم خدای مال یو موقع راکه زما خو خیال نو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اوسم یقین راغ خدای موږ د خو پته نه بیا دوباره راتګ نشته. زما عزیزان د غفلت زندګۍ نه روز او د الله دین زده کو د الله په دین باندې ځان پوي کو د خپل ځوانیانې د خپل بوډاپا د خپل عمر د الله په دین سره قیمتي کو. الله جل جلاله دې په دې ټولو خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.